عليه السلام من أتى كاهنا فصدقه. الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الإمام المصنف والشارح رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومهما الزاخرة آمين. وتصديق الكاهن بما يخبره عن الغيب كفر. كاهن شاكوي ديتوي شاهوي شمات أمور مستقبلات معلوم بدون السبب ذاكي يبرز بذاكي لسرد بذاكي فس بذاكي لكن يوصلي داخل اسم خبرك يوتي تصديق دعونا اوكي نكافر شو ذكا علم دغيب دا الله تعالى سرد وكسر يوصلي قرائن وذا خبرك وذا بيا كفر خلالي لكن دا علامات وذا خبرك شي علامات داسي دي بيش ببي او اغم بدرجة دا زن كوي نو دا أسد ذانا تخميني لقولي وبارهن دا كفر لدي دا بيسيد والسورة هذا دريبو شي دا كاهنان ويا شي منغا دا مستقبل خبرون لتاسو دا وايو وغزاتا منغا إلن داغي حاصل لدي سياق وسباق توايو وغورو قرائن توغورو داغينا منغا معلوماتو كدا وسائطو بزرية سرا دا كاس چه ديم كافر لدي وداسي كولي گناه داسي كولي گناه ذكا دا یو سبب کبیر دی د خلکو داخلي د خرابولو تاسو ورته درې صورتونه شو یو هغه کاهن دی چې هغه په خپل د غیب دعوا کوي ذاتاً او یماته امور مستقبله معلوم دي کافر دی او چې تصدیق کوي هغه کافر او دویمه دا چې هغه د حالات د تناظر کې وګوري چې مستقبل د پاکستان بهرات نو بس دا جایز دی یو تفسیر دا غلط هم کیږي چې په خپل دا نوې چې خامخاوه دا جایز او دریم صورت دا دی چې یو کاهن دا وایي چې زه د قرائنو دا خبره معلوموم د وسایطو نه چې مستقبل کې به دا کېږي یا داسې کول اگر چې کفر نه دی خو ناروا دي او دا کفر په هغه صورت کې دی چې د غیب ذاتي دعوا وکړي ښه یعنې د غیب ادعایي دعوا نه کوي بلکې د غیب ذاتي دعوا وکړي وتصديق الكاهن بما يخبر عن الغيب إذا تصديق الكاهن كون چې بل سړی وروړي کاهن خو دې کافر او چې دا کوم سړی وروړي دې دا تصدیق کوي دا غدا خبرونو د غیب نه کوم خبرونه ورکی کفر دا کفر دی يقول عليه الصلاة والسلام من أتى كاهنا سوچ پالګر لغال وصدقه او دا تصدیق یو کو بما فاعل يقول جاءك خبره کوي او غدا غیب ذاتي دا وکي فقط كفر بما أنزل الله على محمد بده د هغه تعلیمات کفر وکړي چې کوم تعلیمات پیغمبر علیه السلام په تواتر سره وروړي والكاتب والذي يخبر عن الكوائن في مستقبل الزمان عربی کې مستقبل استعماليږي او اردو کې مستقبل استعماليږي وکاهن هغه دی چې خبر ورکړي د هغه حوادثو نه پر روانه زمانه کې کوائن حوادثو ويدعي معرفة الأسرار ومطالعة علم الغيب او داوود د خبرې چې ما د پټې خبرې ټول معلومې دي درونو ومطالعة علم الغيب أو علم الغيب بعد مطلع مطالعة سمانا مطلع دي وكان في العرب كهنة أنا تنقر ختمك وكان في العرب كهنة أو فعرب ما شرك كاهنان يدعون معرفة الأمور يوم من كشر شمكلو أو دار معرفة الأمور دعوة ولا فمنهم من كان يزعم أن له رئيا من الجن لو زاغي على مسلم شروش جدي كاهنان مختلف أقسام نباجوا فكداو أن له رئيا زمان يو رئي فوزن دغني سراني أو معنى رئي سرا هو الجني يتعرض للرجل يريد كهانة أو طبا ده هذا جنيري إنسان ده إنسان تراشي جادوگر تجاوز زمستاد پارکارو پیش بکنه أو تابع أصلا تعبير هذا جنات تويش تا تعبير يسوي في سد وتي بقول كارون بسيلي پیش بکنه فمنهم من كان يزعم بعض الكاهنان وكذا فدروا ودعوك ولا أن له رئيا من الجن ما رئيدي جوستي لجناتنا أو تعبير تلقي إليه الأخبار جماعة الأمور المستقبلة أخبار راولية ومنهم من كان يدعي أنه يستدرك الأمور بفهم أوتيه وبعض بدأ دعوك ولا جزد أخوال فهم فزرية سأجكم فهم ماذا رأيك شوية دا روان أمور مستقبلة استدراك ومعلوم به والمنجم وذكاهن إلى بل منجم دي إذا ادعى العلم بالحوادث الآتية شديد دعوكي
علم د حوادث اتیو سره فهو مثل الكاهن دی په مثل د کاهن دی نو دی به کافر یعنی چې ګوره دې ستورو ته ګوري او د ستورو نه دا معلومیه چې مستقبل کې به دا کارونه کیږي او دا ستوري په امور مستقبلو کې مؤثر ذاتیه ګڼي نو دا منجم څه شی دی کافر دی چې امور ذاتیو و دا په امور مستقبلو کې څه مؤثر ذاتی مني تاثیر ذاتی خو صرف د الله لپاره ثابت دی او دا نجوم چې دي دا ستوري دا امور مستقبلو کې مؤثر ذاتیه وګڼلو د دې وجه نه دی کافر شو وبالجملة خلاصة العلم بالغيب أمر تفرد به الله سبحانه وتعالى العلم من غيب شديد دا داسې امر دی چې تفرد کړی دی بدې سره الله تعالی لا سبيل إليه للعباد او د بندګانو دې طرف ته عباد نشته الا باعلام منه مگر کلار وتشتا د بندګانو دې طرف ته لار نشته کلار وتشتا په اعلام سره شته چې الله ورته الهام کی يعني والهام بطريق المعجزه والكرامه وطريقه المعجزه والكرامه سره ان شاء الله پاک د امور مستقبله خبر ورکړي نه هغه یا کشفي کو نبی هغه معجزه او په غیر نبی یا کشفي یا کرامت یا الهام په دې صورت کې د امور مستقبله چې کوم نه خبر ورکول شي او ارشاد الى الاستدلال بالامارات یا دا خبره ما چې توکان یا په دې امور مستقبله د اندازې چې کوم دي د امارات او دلیل قیمیه او دا غیر استدلال کوي فيما يمكن ذلك فيه بكم ذلك ممكن وي ولهذا ذكر في الفتاوى دې وجه ذکر شوی دی په فتاوو کې ان قول القائل برؤيه حاله القمر يكون مثلا چې یو سړی د سپومې د ټکی ولیدا او په دغه وخت کې کوم دا خبره وکړه چې يكون مثلا باران ملکه کیږي مدعيا علم الغيب لا بعلامه او د علم غیب دعوه کی ذاتی د په علامه سره کفر بلا کفر دی څه شي کفر دی ځکه دا سپومې مؤثر ذاتی وګڼل دا په دې باران کې او مؤثر ذاتی د اهل سنت په نسبت باندې څوک دی الله تعالی والمعلوم ليس بشيء او معلوم لا شيء نه دی په معلوم باندې شی اطلاق ناراضي ځکه اهل سنت والجماعت وایي د شی اطلاق صرف په موجود باندې راځي حقیقتا خبره ده او په معلومي حقیقتا اطلاق نه راځي او مجازا راځي دا به زموږ مذهب دي کو دا وایي چې په معلوم د شی اطلاق راځي یا په دې باندې د شی اطلاق راځي چې معلوم وي برابر خبره ده کو معلوم وي کو معلوم وي او چې معلوم وي علم کې راځي شي علم کې په معلوم راځي چې کلا شی پېښوي یا هغه شی چې ته خبر ورکې چې په درجه د مبتدا کې واقع کیږي مثلا شریک الباری تعالی ممتنع وزدت ترکیبک شریک الباری تعالی څه شی دی مستدل دی او ممتنع ته مستدل او شریک الباری تعالی مخبر عنه دی پېښوي او ممتنع ته مخبر دی تاسو ورته کنه نو په دې ټول سيزونو کې چې د موجود د شی اطلاق په دې باندې راغلی دا مجازا اطلاق حقیقتا منی حقیقتا اطلاق صرف په چا باندې راځي په موجود باندې والمعدوم ليس بشيء ان اريد بشيء الثابت المتحقق مجرد شيء مراد ثابت متحقق على ما ذهب اليه المحققون لقد اهل السنه محققين دي طرف ته ذهاب کړی دي شاهو داوی چې من ان الشيئيه تساوي الموجود والثبوت چې شیئیت برابرې کړې د وجود او ثبوت سره والعدم هر شي عدم يرادف النفي دا د چا سره مترادف دي د نفي سره فهذا حكم ضروري لا يغني خبرنا لم ينازع فيه الا المعتزله نو فريق الجغرنه کې د اهل حق سره مگر معتزله القائلون شديد خبره کې قول کې بان المعدوم الممكن ثابت في الخارج چې معدوم ممکن ثابت في الخارج کې او معدوم ممکن باندې هم د شی اطلاق راځي نو موږ ورته حقیقتا اطلاق به راځي راځي نو مجازا راځي او هغه نه په دې معدوم ممکن باندې د شی اطلاق سره حقیقتا راځي جګړه پدې کړه وإن أريد أو بشأن مراد واغسطي شيء أن المعدوم لا يسمى شيء چې معدوم ته نوم د شی نشي ورکولی یعنی په دې مسما باندې چې معدوم ممکن دی په دې مسما اطلاق د اسم د شی نه کیږي فهو بحث لغوي لا یو بحث لغوي دی مبني على تفسير الشيء ودا بنا د بدې چې موږ د شی کوم تفسیر وکړو نو د شی تفسیر ته وګورو نو د شی چې کوم تفسیر وکړو دا بعضی تفسیر تقاضا بدای چې په دې معدوم ممکن باندې د شی اطلاق وشي او تر دې چې په ممتنع د شی اطلاق وشي او په شی تفسیر موږ په بل انداز باندې وکړو نو بیا به د دې اطلاق نه په معدوم ممکن کیږي او نه په ممتنع کیږي پېښه به ځکه وایي چې دا باسي لغوي دی مبني په تفسیر د شی باندې
اوس بعد خلکو د شی تفسیر کړی دی الشیء هو الموجود الشیء دا تفسیر ډیر ان لغتو کړی دی نو چې شی هو الموجود شو اوس په معلوم باندې د شی اطلاق راځي لکه تاسو وایئ کنه معلوم او موجود نه دی کنه ها نو الشیء هو الموجود دا تعریف چې چاو کنه په معلوم اطلاق راځي په ممتنع نه راځي پېښ کړو کنه نو دا کوي بانه الموجود چې دا موجود دی او المعلوم کو معلوم دی نو کو معلوم د تعریفو کې د لفظ شی په معلوم سره نو بیا د دې اطلاق حقیقتا او موجود باندې راځي او په معلوم راځي ځکه معلوم او معلوم کې دي شي کنه او ممتنع راځي ځکه هغه په علم کې راځي شي هیڅ خبره کنه نو دا خبره کې او المعلوم یا د شی تفسیر په معلوم سره دی یا دریم تفسیر دا او ما یصح او ما يصح او يعلم او يخبر عنه شی هغه چې دا هغه نه علم ورکول شي دا هغه ته خبر ورکول شي دا هغه ته خبر ورکول شي دا هغه ته علم ورکول شي پېښ وکړي کنه او ما يصح او يعلم او يخبر عنه چې صحیح وي چې دا هغه ته علم ورکړي یا خبر ورکړي نو دې اطلاق بیا په ممتنع باندې کیږي ځکه د ممتنع نه خبر ورکړي مطلب دا چې دا مخبر عنه واقع کیږي چې لکه ترکیب یو کنه شریک الباری تعالی ممتنع پېښ وکړي کنه شریک الباری تعالی ممتنع وزدي ترکیب وکړه شریک الباری د مبتدا د ممتنع د سره خبره ده او دا څوک چې مبتدا وي دا مخبر عنه وي کنه نو کو چاره دا شی تعریف دا کې چې شی هغه چې هغه مخبر عنه واقع کیږي شي نو بیا خو دا ممتنع شی خبره باندې پېښ وکړه واقع دا ده چې د شی اطلاق سره په موجود کېږي دا اهل سنت والجماعت خبره کوي د شی اطلاق په معلوم باندې کېږي دا په معتزله کې جاهز نه خبره کوي او د شی اطلاق په ما يصح او يعلم او يخبر عنه باندې کېږي نو دا په معتزله کې زمخشري کوي خبره واضحه ده پېښ وکړئ نو په شرط د شی حقیقتا اطلاق وي نه به صرف په موجود باندې کېږي زموږ په نسبت باندې او که په معلوم باندې کې یا په ممتنع باندې دا به کوم اطلاق مجازا خبره ده په حقیقت کې ده دا پېښ وکړه نو دا موجود ولا اطلاق دا د اهل سنت دی دا معلوم ولا اطلاق دا جائز لري او دا درې اطلاق ورپسې زمخشري کوي او دا ډول بلاګانې د معتزله او خام څونه غټ خلک وو او په عقیده کې پلانت وو یا نه نه کنه څونه غټ خلک په عقیده کې پلانت نو موږ په عقیده کې نه ونو کنه نن یو بدعتي را پاسې زمخشري ته نه راشي پېښ وکړي نه او په ډېر خدمات کړی یا چې زمخشري ته نه راشي زمخشري په عقیده کې نه ونو نو دې په کې د کوم باغونه ټیر پر دی په دې کتابونه لیکلي دې کارونه کړی زمخشري ته بیا نه راشي جاهل ته بلاس دې بیا نه راشي موږ په عقیده کې نه تاوال خپل پټ په لوک باندې جو پېښ وکړي نو چې دا مو پروانه ساتي نو د دې نن سبا زمانه چې غټ دعوی د علم کې او په عقیده کې بدعت نه ده کوم باغونه ټی پر دي د دې مو څه پروا وساتو خیال نه کړم فالمرجع الى النقل د شی تعریف سره دا موجود دی که معلوم دی کوم يصح يعلم او يخبر عنه د ترجیح په دې کې نقل تکو وتتبع موارد الاستعمال او تتبع د موارد الاستعمال وګورئ چې نصوص ته مکته د شی اطلاق سره په موجود باندې راځي ګور الله تعالی فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اولا يذكر الانسان ان خلقناه من قبل ولم يكن شيئا چې معلوم د شی نفي دی وکړل ولم يكن شيئا سمعنا چې موجود نو ده سره دا شی نه پیډیو کړل معلومه شو چې په معلوم باندې د شی اطلاق راځي پېښ وکړل او دا غره الله تعالی فرمایي وان من شيء الا يسبح بحمده نشته دا یو شی مګر حمد کوي الله تعالی نو معلوم خو نشته نو معلوم د الله پاک څخه کوي حمد کوي لکه چې معلوم شو هغه څنګه د الله حمد کوي چې موجود دی هغه د الله حمد کوي د دې آیت نه معلومه شو وان من شيء الا يسبح بحمده چې د شی اطلاق سره په چا باندې راځي موجود باندې او كل شيء هالك الا وجهه هر یو شی ختم شي مگر ذات الله تعالی وي نو شی چې موجود وي نو ختم بشي ختمېدل چا راځي چې معلوم ده بس ختمي یا خو مخکې نه ختم نو معلومه شو د شی اطلاق په چا باندې راځي او موجود باندې د نصوص له داسې ملاوي چلو وفي دعاء الأحياء للأموات وصدقتهم صدقة الأحياء عنهم عن الأموات نفع لهم للأموات خلافا للمعتزلة. وفي دعاء الأحياء للأموات وصدقتهم عنهم نفع لهم او دا جمدي چې د مړو د پاره دعاګانې وکي او د مړو د طرف نه صدقې ورکیا نو باقاعده د اموات ورته کې نفع ده للأموات د اموات د پاره اموات ته باقاعده ثواب رسیا خلاف المعتزله نن زمانه کې په دې باندې محققین او خلک کتابونه لیکلي خلاف المعتزله معتزله خلاف ثابت دي
تمسكا ځکه هو دلیل نشي په دې خبره بأن القضاء لا يتبدل چې تقدیر نه بدلیږي او تقدیر کې ځکه عمل لیکلی او دې په کې لیکلي جهنم کې به خوري نو هغه خامخا خوري نو د بل چا په دعا یا د جمدو په دعا باندې مړي ته فایده څنګه وشي دا خو په تقدیر کې تبدیل دی پېښ به وکړي وكل نفس مرهونة بما كسبت او هر یو نفس تړل شوی دی په هغه کارونو سره چې کوم کارونه ته کسب کړي والمرء مجزي بعمله او هر یو سړي به د عمل جزا ورکولی شي لا بعمل غیره د بل چې د عمل په ذریعه سره به کوم دی د څه فایده نه رسي ولنا موږ دا خبره رد کړو او احادیث صحیحو کې او مشهورو کې چې کوم دی د دې خبرې ذکر راغلی دی چې د جمدو د ثواب مړو ته چې کوم دی رسي ولنا ما ورد في الاحاديث الصحيحه من الدعاء للاموات مسلم شریف کې د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها حدیث دی چې د مړو لپاره دعا کول پکار دی نو وی او زموږ لپاره د هغه صحیح احادیث چې هغه کې دعا د مړو لپاره ده خصوصا په صلات الجنازه خاص کر صلات الجنازه کو چې کوم دی ټول د مړو لپاره دعا مسلم شریف په حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام دا دعا کوله اللهم اغفر لاهل بقيع الغرقد اللهم اغفر لاهل بقيع الغرقد یا الله د جنت البقيع د مړو مغفرت وکړي دا مړو لپاره چې دعا وکړو د رسي ودانه کې خو دعا وکړه یا تاسو صلات الجنازه چې وایي چې د مړي دعا نه د مړي لپاره دعا دا خصوصا في صلاه الجنازه وقد توارث السلف سلف دا خبره متوارثه ده ولو لم يكن للاموات نفع فيه د مړو لپاره په دې کې څه فائدہ نه وي لما كان له مانع بیا د مړو لپاره جنازه کې دعا او څه دعا کول څه فائدہ نشته وقال عليه الصلاه والسلام ما من ميت يصلي عليه امه من المسلمون يبلغون 100 كلهم يشفعون له الا شفعوا فيه نشته د یو مړ چې باغی باندې مسلمانان چې کوم نه جنازه کو د مسلمانانو تعداد سره ترسیه او دا جنازه کې دوی په دعا کې سفارش کوي نشته دا چې مړ الا شفعوا فيه مگر دا چې کسانو هغه شفاعت د حق کې قبول شي دا د مسلم شریف حدیث دی پېښ په د حضرت عائشه نقل شوی دی یعنی څل کسان چې کله د مسلمان په جنازه کې شریک شي الله پاک د اصلو کسانو په وجه د مړي مغفرت کوي او مشکات شریف پر روایت کې د اصلو په ځای سلمیخ راغلی چې سلمیخ کسانو په شریک شي د هغه په وجه باندې وګوري مغفرت کوي الله تعالی کوي خبره باندې پېښ وکړي خلی وعن سعد بن عباده انه قال يا رسول الله ده والده محترمه وفات شو فانه مساعد ماتت زمان مور رشوا فاي صدقه افضل كما صدقه افضل قال الماء وبدر افضل وحفر بيرا يقول يوكرستو وقال هذه لام سعد او يفرمل داد ام سعد فردد ابو داود شريف حديث دي وقال عليه الصلاه والسلام الدعاء يرد البلاء دعاء كمنين ابتلاء او تكليف لري کوي دا امام ابو الشيخ په کتاب الثواب کې دا نقل کړی دی برانی کې ناشتا او امام حاکم په مستدرک کې نقل کړی دی چې دا دعا په وجه باندې الله پاک د بندنه تکلیف لري کوي والصدقه تطفئ غضب الرب او صدقه چې د الله پاک وسمړه کوي چې دا وسمه صفات په یو کې ځکه موږ وایو چې مړکی ولا الله پاک صفات ذاتي خو نه مړکی دا خبره پېښ شوه لازم کې ساتي وقال صلى الله عليه وسلم ان العالم والمتعلم دا حدیث موضوع دی محققین علامه سیوطی سے علامه اجلونی سے نور محققین ویلي چې دا حدیث باندې غلط دی او دا څنګه وایي چې څونه غټ سره باندې غلط حدیث یې وروړو دا خبره نه ده لكل جواد كبوه هر تیز رسم کله کله تیز دات کوي وی کنه ولكل نار خبوه ايش فکر او هر تیز ورم کله کله چې کوم دی مرشي ابن ماجه محدث دې حدیث کتاب لیکلی دا په کتاب کې دوه حدیث موضوع دي نو په دې سره امام ابن ماجه دا څنګه ورغلی په سمندر کې هر قسمه بیان کړي کله کله پکې مار نه لم مراشي خیر دې دا پکې راځي ان العالم والمتعلم عالم ومتعلم چې اذا مر على قريه چې کله په یو کې تیر شي فإن الله تعالى يرفع العذاب عن مقبرة تلك القرية 40 يوما فسألوش إذا قبر ولا عذاب مقبري ولا عذاب هذا الشيء جدي شرقين شرط النكت والفوائد حافظ ابن حجر شاكر لكذا علامة بقاعي سي برهان الدين بقاعي تلوي سلام النكت والفوائد تلك إذا أصل له ما تدع حديث نعمل أو شيء أصل نشتا كل لقالين ويا لا أصل له علامة أجدوني سبكشف الإلباس أما اشتهر على ألسنة الناس كتاب كوي لا أصل له جدي حديث أصل نشتا وده حديث سيدنا لخا أجر شد التعليم ونقول أنا غش ثواب ده لكن دروغ وتقول ده في سنة الوقت تشرب
والأحاديث والآثار في هذا الباب أكثر من أن تحصى، والله تعالى يجيب الدعوات ويقضي الحاجات. جمدي چې د مړو د طرف نه صدقه وکړي الله پاک د مړو ته ثواب رسي. د دې مبارکې احادیث او آثار دونه دي چې د شمار نه بار دي او واقعي علماء په کتابونو لیکلي دي. مې سره اوس یو کتاب چاپ شوی دی په لمانه سره روړ دي شاندار ضخیم کتاب دی په دې موضوع دی. الدعاء اصل کې بعض غیر مقلدین هم ځان مني د معتزله او مسلک غیر مقلدین هم باندې وغسته دي حالانکه هغه د معتزله سره خلاف دي خو غیر شوري انداز سره دا مسله غسته وحقیقت باندې فرق کړی. والله تعالى يجيب الدعوات او الله تعالى چې کوم د خلکو دعاګانې قبلې ويقضي الحاجات او د خلکو حاجتونه پوره کوي. يقول تعالى ادعوني استجب لكم ذا لازم تقوالي ذا واستاذ خبرك لكم. ولقوله عليه الصلاة والسلام يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أغفر الله قدم من دعا قبلي ترسوك رجل الجناه دعائني كري أو قضية رحم أو ياتي كمني أو قضية رحم والولد ما تولي جناه دعائني كري دعائني كري ولم يستعجل الشرط هذا الجلتي ونكي ذكر الله تعالى فهركار كحكمتي وذا خبري حكمت سرطانية. ولقد تبعوش رياضة محضوع قبول نسوى حقيقت يا رب الله تعالى يوقع يوزوح ولترجيا. ولقال عليه الصلاة والسلام إن ربكم حي كريم الله حياة ولا ذاته وكريم دي يستحيي من أبده لبندنا والحياة وردي إذا رفع يده إليه شكال دا بندنا أخبر الله دوجتي يعني وترفت قبلي وعلى أسمان دي نو الله دا حياة وردي أن يردهما صفرا جخالي وابسكي. وعلم تعرف زان فيكا أن الأمدة في ذلك شكل دواتي دوا دا بارا سقل آداب دي نو أغيك آداب سدي صدق النية دي يوحد خالص الذي فاتي بغض الكنادي فكني لكتدي ورور دا بارا دواكي تدرنا وتدواكي. وخلوص التوية ونيت كده خلوص التوية نيت توية وحضور القلب يزود حاضر وي دانش بدوا دي لتكريو ما تدي بفنسك ولا تدي بخل روانينا. يقول عليه الصلاة والسلام ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة لأننا داس دواك وجه داس كوري يقيني في الله ولا دواء قبلي. واعلموا أن الله تعالى لا يستجيب الدعاء أو بشكل الله تعالى قبل دعاء قبل من قلب غافل لاهن لداسي إنسان نشي لداسي قلب نشي غافل لاهوي أو لاهن بمعنى غافل سرد غافل زرنا الله فاق دعاء قبلي. واختلف مشايخ بديك اختلاف كردي بأنه هل يجوز أن يقال يستجاب دعاء الكافر شعير الكافر دعاء قبلي جو كان قبلي. فمنه جمهور من كردا لقوله تعالى ذكر الله فرمائي وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ونظر الكافرين ذا دعاء مگر ويريك الأعلى بس والوطا. ولأنه لا يدعو الله تعالى والله شديد ألا دعاء كين لإخوة الله نبجني لأنه لا يعرف وزكه بد سجدته كان. ولأنه وإن قر به أجد شديد خذين نم أخذ إقرار كي فلما وصفه بما لا يليق به. لكن دي الله فاق ما تسفيه بلاس صفاته شغل صفات الله ذا سر فقد نقض إقراره لحقيقات كذي أخبر إقرار مات كوا الذي الله نتيجني لدوانا الله نكين ليش ما خبرك. وما روي في الحديث ده فالإشكال ده والدي يستوي ده كافر دوانا قبلية. الحديث كتير أن دعوة المظلوم وإن كان كافرا مستجابة إذا مظلوم بالدعاء قبلية جرح كافرين فمحمول على كفران النعمة لدينا مراد لو كل إنسان كفران النعمة كي يعني جدير كي يقدر إنسان من مظلوم شو أو ده تبدوا ولا تبدوا قبلية جرح في عملية جرح في الماضي فإيش بين الكفر مراد أنت سشيء كفران النعمة وجوزه بعضهم أو بعض الكلام ده جائز كذا إذا مري كافر دعاء قبليه أو دليل بنسي يقول تعالى حكاية عن إبليس الذي قالنا ربي فأنذرني إلى يوم يبعثون إلا ما لم مهلت القيامة فرناك إذا خلقوا بيست كي لا وخرجا ديما. فقال الله تعالى إنك من المنظرين قال مهلت تدعى خلقوا لنجا مهلت ولا ورقل شويري. وهذه إجابة وقولنا كافر إبليس دعاء الله قبل أخلاق. وإليه ذهب أبو القاسم الحكيم ومدير تذهب الإمام أبو القاسم الحكيم لأن الميسر هذا إمام ما تريدي سمارجر وخا وترمارجر فوري مارجر بادشوا دوستانا تعالى فوري هذا ما شدا شق يعني فيش بيجان هذا ما شيء دولانا مو بيوزي فيش بيتر دوري فوري ماس كيسر دي بحقانية كل كراجيكم يا تكميل بيوزي والحمد لله أستاذ سميولي أو وين ما شفتوا له بيوزي فيش بيجان أو تقصون جبهتنا دي سرينوكم وخذيك يلو كلا كلمة لا دراش. وإليه ذهب أبو القاسم ولي بكاره مثلا دل بأدب الناس الزمان بيا بأدبي الزفير بأدبي فناروان ما يقول قاسو ده برا والكلام سوق الشيء لا برا بوسا كوين بقول مو بكم
وإليه ذهب ابن القاسم الحكيم سنة. نعم تاسو بيجا ما غسل خبره وشوي وكلاس ولا زاد قلت طرفنا من دكتور من يسوفوا غزاله بجماعة لا بشوا لكن تاسو كله بس يا غير ذا العمل ده وتفهم كافي بي ها كان ما قاعد تقول لا انا كنت ثاني ده مستعد دعوت يا بلا مباشره دي ده ما نقول كاي بس دا غد تاسو ترى مندوب شو بس په دعوت وکړو تاسو په خپل وې انا مره یو خو به قراري ها جانو په تاسو کوله ورما تاسو یا په مې څه بیا کړو او یا مې یا کړو تاسو هغه خو ها شو كلاس بديو كان تبارك خدمات فيها يا رب كدوان وزود بدريش اللي عقل ستة سريج استاذ وإليه ذهب أبو القاسم الحكيم ذهب القاسم الحكيم ده إمام ماتريدي وخاص مرجع وأبو النصر الدبوسي ده دبوسة وسمرقند في فاكر يوكل الجملة قال صدر الشهيد إمام صدر الشهيد وين وبينيوفلا وبدي ما يفتوى الكوليشيا شيء ده كافر دوام تكمل كده قبليه وما أخبر به البصر. نعم بعد ذلك